من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 147 نمبر يوصل وتسالويخ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ان قریب د مشرکون دا وایي چې کچېرې دی الله خواخه وای نو مو به شرک نه کولا او نه به دی مو پلور نه کو شرک کولا او نه به مو یو شای حرام ټهراو کولو كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا امدان من ادغون مخکې خلکو هم جوټلاو کړی دي حتی کې هغوی د مودي عذاب خواند وڅکلو قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا تورته دا وایا که تاسو سره څه دلیل وی نو ظاهری کې موتا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون تاسو خو صرف د ګمان اتباع کوي او تاسو صرف تخمینی او اندازې لګوي قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين تورته دا وایا چې دی الله دلیل مکمل دا کچیر دی الله خواخه وای نو تاسو اټولو ته به هدایت کړه قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا تورته دا وایا خپل گویون روولې هغه گویون چې هغه دا گویی ویل کی چې الله رب العزت دا غشیونه حرام کړیو فإن شهدوا فلا تشهد معهم کدوې بیا گویون روولي نو تور باندې اعتبار ونه کی ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا او دی هغه خلکو چې هغه د مو آیتونه جھوټلاو کړی دي دی هغه د خواهشاتو اتباع ونه کی والذین لا یؤمنون بالآخرة وهم بربهم یعدلون او هغه خلک چې آخرت باندې ایمان نه وروړي او هغه خپل رب سره نور معبودون برابر ټهراو کوي د دغه اتباع ونه کی اوس اردو کې ترجمه کوم سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ان قریب وہ لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا اسی طرح ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا کہہ دیجئے اگر تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے تو ہمارے سامنے اسے ظاہر کیجئے ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون تم تو صرف خیالات کا اتباع کرتے ہو اور تخمینے لگاتے ہو قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لہداکم اجمعین کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مکمل دلیل اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے ڈالتا قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا کہہ دیجئے کہ اپنے گواہوں کو لے آؤ وہ لوگ جو یہ گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے فإن شهدوا فلا تشهد معهم اگر وہ گواہ لے آئے تو ان کا اعتبار پھر بھی نہ کیجیے ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی خواہشات کا اتباع مت کیجیے وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسرے معبودوں کو برابر ٹھہراتے ہیں سيقول الذين اشركوا لو شاء الله رب العزت د مشرکینو بیان اوس دی چې کوي مخکیا د مشرکینو بیان او بیا مانس کې دی يهوديون ولا خبر راغله اوس دی چې الله رب العزت دوباره روح سخن دی مشرکینو طرف ته کوي مشرکینو متعلق مودا خبره کړي و چې هغه زوننا دا جنور بحیره صائبه ولا وسیله ولا حام دا څو قسمه جنور وو چې هغه په ځون باندې حرام کړي وو چې دا حرام دي دغه باندې سپرلی کول دغه وخت خپل دا شیان حرام دي نو الله رب العزت چټ آیتونو کې ورته فرمایلو چې دا خیالات باطل دي دا فضول خبرې دي الله رب العزت نه دي حرام کړي اوس الله تعالی فرمایي چې سيقول الذين اشركوا صداغه کفرون و استوتا اے محمد صلی الله علیه وسلم جواب کې دسی ای چې کچېری دی الله خوا خوای نو مو او دی مو پلرونو نیکونو به شرک ویلی کولای ولا حرمنا من شيء او نبمو دغه شیونو ته حرام نه یلای مطلب دا شاید څه کني موږ د کوم شیونه کوو د کوم شرک کوو دا دی الله پر رضا باندې نعوذ بالله کوو الله په دې باندې رضی دا که رضی نه وای نو بیا به مو دو کارونه ساره کولای نه نو اوس علامه علوسی بغدادي رحمت الله علیه په روح المعانی کې لیکلي دي صدا د قرآن او د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم یو معجزه ده
الله رب العزت ګوره دي چې و فرمایلو چې کفرون به تو ته دا یلی نو الله رب العزت مخکې نه فرمایي چې کفرون به تو ته داسې یایي څه مو کچېرې دی الله خواښه نه وای نو مو به دا شرک نه کولی د مو پلور نیکه نه مو دا به درته داسې یایلي نه و چنانچې وروسته بیا وایل قرآن مجید کې بل ځای کې الله رب العزت فرمایي چې وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء بل ځای کې الله رب العزت فرمایي بیا دغو کفرونو دا خبره وکړله چې که چیرې دی الله خواښه وای نو به چې کوم د دې معبودان باطل عبادت سره کولی نه نو موږ ته کوو دا خو دی الله خواښه انداسې ده په الفاظ دیگر هغو یعنی دا خبره په تقدیر باندې ور واچوله اوس الله رب العزت دي چې هغه ته جواب څه ور کړل دا نو دی هغه جواب خلاصہ مفسرین چې کومه بیان کړی دا هغه د سیدا مولانا اشرف علي صاحب تھانوی رحمت الله علیه په تفسیر بیان القرآن کې دا خبره لیکلی دا چې الله رب العزت دی چې هغه ته په دوی طریقې باندې جواب ورکړلو اول دعوا هغه دا وکړه چې کني موږ د کوم کور کوو دا شرک کدا دی الله خواخ نه وای نو دا مو نشو کوای نو چې د موږ کوو اېدی مطلب دا شایدات څه الله ته دا شای پسند ده کني وی چې الله نه پسند وای بیا به مو ویلې ورته ور پرېږ دیوالای نو مولانا شبیر صاحب تھانوی رحمت الله علیه فرمایي چې اېدی جواب الله رب العزت په دوه طریقو ور کړل یو خدا ورته ور کړل چې آیا د تاسو څخه دا خبره کوي چې کچيري دا کور الله ته ناپسند وای نو بیا مونږ نشو کوای نو دې مطلب دا شاید چې کني دا الله ته پسند ده شرک دی الله پسند نو حضرت ثاني رحمت الله علیه فرمایي چې الله تعالی ورته دا فرمایي چې الله تعالی دې تو یو کور ته پرېږدول دې مطلب دا نه ده چې دی الله خواخا ده یو سړی چې کوم دا کنه هغه ډیر وری دسی وشي چې هغه په مخ کې یو کور کیږي هغه نه کی مانی دې مطلب دا نه وي چې هغه دا کور خواخ ده بلکې مختلف وجوهات کې دای شي لکه اوس ګوره یو روایت کې راځي حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په دور کې په هغه زمانه کې مسجد نبوي کچاو په خناو نو دا څه کچا زمکه وا یو دیهاتی روغلو هغه غریب مسله مسائل نه خبر جمعته کې وکونج کې کېنستل امتیاز یې شروع تاسو امتیاز ته کېنست نو صحابه کرام ورپسې ورمنډې کړل چې موږ رواني شو دا څه کوي جمعته کې امتیاز کوي حضور اکرم صلی الله علیه وسلم تو فرمایلی چې نه نه څه ته ما پرېږي دی چنانچې هغه امتیاز وکي هغه نه بعد پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ته فرمایلی چې دا د وسومینځه صفوي کې او هغه صحابي ورو غوښتل هغه ته فرمایلی چې ګوره د جمعتونه د عبادت لپاره دي د دغه شیونو لپاره نه دي اوس د پیغمبر علیه السلام چې دا صحابي پرېږ دیولو څه پرېږي دا وي دې څه مطلب چې پیغمبر علیه السلام د امتیاز کول جمعته کې خواخه و دا خبره بلکې هغه کې یو مصلحت وو دی هغه مصلحت ته پیغمبر اسلام پرېږ دیولو چې وای دي خصوصي امتیاز شروع کړی دي کچيري دا اوس هغه کې کېدای شي د منډه خلاص کی دیهاتی سړای د ساده سړای د نو اوس یو ځای خو کړه د بیا ټول جماعت خو یا مثلا کدو امتیاز را ودرې دي ټیم کې نو مسانابي خراب شي نو پرېږي دا اوس یاسي غلط کور کړه دا نو ګوره مختلف مصلحتونو پواټي نو الله رب العزت دا فرمایي چې ګوره دي دا مطلب نه دا چې تاسو مو د کور ته پرېږ دیولې دې دا مطلب دا چې ور باندې راځي یې مو دا شای خواخته نو الله رب العزت دې چې جواب وتویر کړو چې قول هل عندكم من علم دې دغه خبرې دلیل راوړه داسې دلیل ته راوړه چې هغه نه دا خبره ثابت شي چې زه په دغه خبرې په شرک باندې راځي یو دویم جواب الله رب العزت دې چې دا ور کړه دا هغه فرمایي چې ګوره کچيري داغه د شرک څخه د الله ته پسند وای بیا به د انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام ویل دي نه منې کول نو د نبی څخه د شرک نه منې کول کوي دې مطلب دا شاید چې د شرک الله ته نه واخته او نبی څخه دا کنه د هغه سچایل دا لازم دی واجب دی نبی درویغ جان نشي کېدلای د نبی درویغ یل د محال دی لہذا د توسو د نبی د توسو دا دعوا کول چې دی باندې الله خوشول نه دا دعوا غلطه ده کني انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام به دا دعوی نه کوله او کني توسو دا ثابته کې چې یو نبی هغه چې درویغ جان تیر شوی نبیون چې څوره دي هغه رښتون کې صادق او امین تیر شوی دی یو نبی باندې
خپل قوم د درویغو داوا نه ده کړې څه دا درویغ جان ده. بهرحال نو دې ځای کې یوه خبره علما کرام دې ځای کې دا ذکر کړي ده چې ګوره هغو د تقدیر ذکر وکړل. اوس د تقدیر څه شی دی؟ دا یو ډېر انتهایی مشکل موضوع ده ځکه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دینه معنی کړي دي چې د تقدیر په موضوع باندې به ډېر غږېږي نه. ویلې چې دا یو ډېر مشکل مضمون د عام فهم دا نه، نو عام سړی ورباندې پوهېږي نه، کله کله د دې تقدیر په هغه کې پوره ورباندې پوه نه شي، نو هغه اسلام نه بیا برګشته شي. نو عام طور باندې د دې ذکر کېږي نه، خو زه تاسو ته سرسري یوه خبره کوم کیدای شي چې تاسو ذهن یې واخلي. تقدیر چې کوم ده دې اسانه مطلب دا شاید چې علم الله السابق، یعنی د الله انسان متعلق د کائنات متعلق د الله مخکې نه کوم علم ده هغه ته تقدیر نه وایي. یعنی الله تعالی ته دا علم ده څه دا انسان به څه شی کوي. لکه څنګه یو استاد ده هغه ته د خپل شاګرد دا پاتې وي چې یاره دا شاګرد چې کوم ده که نه ایمو به امتحان کې فیل کېږي. اوس هغه امتحان کې کېنستلو هغه رښتیا وفیل شو. اوس هغه شاګرد خلکو ته دا نشي ویلی چې یاره زه ځکه فیل شو چې دی مو استاد داسې ویلي. که استاد مو داسې نه ویلي چې دا فیلېږي بیا زه نه فیلېدم. که هغه داسې ویي ټول به ورته وایي چې ته درویغجان. استاد تو متعلق علم و دی هغه علم په بنیاد باندې هغه دا خبره کړې ده، هغه ته مجبور نه یې کړه چې ته ځان فیل کړه، ته فیل شه. همداسې الله رب العزت انسان مجبور نه ده کړی، انسان ته اختیار ورکړی ده چې ته دنیا کې ښه کوي او که ته بد کوي. والقدر خیره و شره من الله تعالی، خیر او شر دی الله رب العزت طرفه نه ده. دې مطلب دا ده چې کني دی الله علم کې ده چې ته به خیر کوي ته به شر کوي، ته به ښه کور کوي که ته به بد کوي، دا دی الله علم ده، نور ته یې مجبور نه یې کړه. چنانچه یو کاس ته د هغه یو تقریر یو کلیپ مو واورېدلو ډېر مو خوښ شولو، هغه ډېر ښه وضاحت کړی ده. ډاکټر غلام مرتضی نمای ده، هغه یایي چې زه لاهور کې خپل دفتر کې ناست وم، نو مو ته یې یو سړی راغللو، چې دفتر ته رانووتلو، چې داسې کاغذي مغذي ورسره دی، چې هغه کس زه پېژنده، هغه نجومي ده، علم نجوم والا ده، کتې متې کوي. چې مو قدرتي طور باندې ذهن کې ډېر وخت نه دغه تقدیر والا یو اشکال مو دماغو کې موجود و چې یاره کله انسان ښه او بد کوي او دا هر څه چې کوم دا که نه الله رب العزت مخکې نه ورته لیکلي دي، څه کله یې مخکې نه لیکلي دي بیا د انسان ویلې ګرام ده. بیا خو انسان ګرام نه شو که نه، چې الله تعالی ورته لیکلي دي چې ته به لمونځ نه کوې، ته به چې کوم د کافر وې، ته به یا مسلمان وې، چې الله رب العزت مخکې نه لیکلي دي، بیا یې مو ورکې څه کور شول، بیا مو نه قیامت پورې چې به ویلې پوښتنه کېږي. نو یایي چې دا خبره دا اشکال زه یې ډېر پریشانه کړم چې یاره دې حل مو په ذهن کې نه راځي. یې چې قدرت داسې شونده چې واورې چې زه دفتر کې ناست دا نجومي راغلل، مو ته دې یایي چې یاره زه نجومي یم او زه داسې یو څو منټه تا سره کښېنه یو څو خبرې در سره کوم. زه ما ورته وایي چې یاره ما سره دغو خبرو دپاره ټایم نشته، مهرباني وکړه ته لاړ شه. چې هغه وویلو چې نه صرف لږ غني، چې ما ورته وایي چې یاره ما سره لږ ټایم نشته، چې ما باندې د نجومیان ساره ښه لاګي ده، چې داسې فضول خبرې کوي دغو که نه. چې خیر زه ورته رڼ شو چې خالي یو منټ راکړه. زه ما ورته وایي چې ښه څه وشه نو ته اوس رڼډې دا یو منټ ښه در کوم کښېنه. چې بس په کرسۍ کښېنستل، چې کښېنستلو چې داسې یو چاټ و مو ته یې راوخستلو، هغه چاټ کې 40 خانې جوړې وې، داسې لیکې ورکې والې وي او په دغو خانو کې نامې لیکلي وي، د شیانو نامې، مثلا چرګه، چیچاک، کرسي، میز، موبایل، ټلیفون وغیره وغیره، داسې 40 نامې هرې خانې کې وایي نامه لیکلي وه. چې ما ته یې هغه چاټ مخ ته کېږدولو، چې ما ته دې یایي چې دغو کې ته یوه باندې ګوته کېږدوه، څه دا څه کومې ومنې ته کېږه دې کېږدوه. چې اوس مو زړه کې سوچ کولو چې یاره زه په کوم باندې ګوته ورته کېږدم که نه. چې دې ما مخې نه یو وړوکی غنې کاغذ و، دغه غنې کاغذ و، چې هغه یې راوخستلو، داسې څه شی ولیکل. چې ما ورته ویلو چې دا دې څه کوي. چې هغه دې یایي چې دې باندې مو هغه شي نامه ولیکله چې کومه به ته اوس مو ته ښایې چې دا چې یا مو ښیلي ورته نه وه. چې ما ته دې یایي چې ته به چې ما ته اوس کومه نامه ښایي هغه مو دغه درته یو ورځ ځان سره ولیکله، چې کاغذ یې مو ته مخ ته داسې په څټ کېږدوه. چې زه حیران شو ته کور د ړنګ نه شه.
چې بیا موزر کې ویلو څخه تو ولې کله ودرګه زاده ته د شای خاين کنه چې اوس زه شاشو پنځ کې شم دا او ته وخایم دا او ته وخایم دا او ته چې بس اخیری مو په یو شی ته کوته کې ډول څه دا چې کاغذ مو ته راوخستلو مو ته مخته څه کې ډول وې سم ماغه څه کومه مو ته وخاله ماغه کې دی لیکلی و زه څه حیران شو نه هیڅ څه نه پېګن څه والله علم دي ته کومه لا پاتې و د کوم علم دي سره ور سره او د توکای لګولي و نجوم نه معلومه کړل چې نه معلومه کړل هیڅ بهرال دي خدا کور وکړو هیڅ بس کاغذ مغز ټوپ کړل هیڅ لوړل هیڅ مو ذهن کې دا خبره راغله دا ایمو ډیر وخت نه په دماغ کې کوم اشکال وو څه کله الله منتخب بعد لیکلي دي بیا به مو نه ویلي پښتنه کوي نو چې مو زړه کې مو ته دا اشکال حل شو زګوره دغه سړي خو مجبور نه وکړه کنه زه مو ته ایلی وی چې دغه منی ته غوته کېږي مو خپل مرزه سره غوته یې خې زه مجبور نه یم کړه خو څه کله یو عام سړی سره یو دور علم کې دای شي څه هغه مو ته دا خی چې ته به اوس چی شکای د الله خو څوک د الله مو وی د روح کائنات جوړ کړه هغه کوم متعلق دا پیشین ګوئی وکي ایمو متعلق و کتابه کې و کاپه کې په لوح محفوظ کې دا ولي کې چې دا سړی به مؤمن وي کدا به کافر وي دا به مړه کوي کدا به مړه نه کوي دا به الموز کوي کدا به بالموز وي کدا به چی شي نو دا خو عین ممکن ده نو بهرحال د تقدیر څوک دا کنه هغه د شایدات انسان دي سره مجبور محض نه ده الله رب العزت دې جو کې اندا ورته فرمایي څقول هل عندكم من علم فتخرجوه لنا کچری تاسو سره دغه خبري دلیل وی سیاره د تاسو په دغه کارونو باندې الله رضی ده الله رضی نه ده الله تاسو ته اختیار در کړه ده او د نبی رستاونه ده هغه د واضح یلی دي چې الله په دغه خبرو ناراضه کیږي د کارونه ما کوي ان تتبعون الا الظن تاسو صرف کوم دا کنه هغه پسې په تخمینو او په اندازو پسې په ګمان او خیالاتو پسې منډي وای قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين تو ورته دا وایي چې الله دلیل پراده کچيري دی هغه خواخوي نو تاسو ته اټول ته هدایت وکي چنانچه دیجو کې علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي سو د کفرونو ذهن کې دا خبره وا چې کچيري دی الله خواخوای الله موته انده شرک خواخته او کچيري دی الله دا شرک خواخه نه وا نو بیا به موږ ټول ته هدایت راکړه وکړه ویلې رونکو نو دې مطلب دا شاید چې الله کمزور ده عاجز ده نو الله رب العزت فرمایي نه ز عاجز نه یم کایمو خواخه وای بیا ما ټول ته هدایت درکوالو خو هدایت من کو دیر هدایت په ځای متو ته اختیار دیر کو خپل هدایت ځون ته خواخ کې دا اختیار متو ته دیر کلو چې تاسو په خپل ویلې مدیر کلو دا دی الله علم ده دی الله څخه د قدرت دی هغه دین الله خبر ده چې د انسان ته دوره اختیار ویلې ور کړه ده او د اختیاري څوره ور کړه ده او څوره نه دا ور کړه د مخکې ایتونو کې الله رب العزت بس انده مضمون بیان کړه ده چې کني دغه ته وایي چې کدي دغه خبري تاسو سره څه غویون وي چې الله رب العزت تاسو ته دایلی چې شیر کوي نو هغه غویون ورو ولې الله د متنی کمال توفیق نصیب کړي واخلان الحمدلله